وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتزع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د نیکمرغه کوچنی اختر د لمانځه دپاره د شهید علامه عبدالغني نور الله مرکزه بمقام شهید جمال عبدالناصر رحمه الله د عیدګاه پر دې لوی میدان باندې راټول شو مسلمانانو ورونو مندو او خوندو د هر څه سمخ و ټول عالمي اسلام ته خصوصا بیا و ټول اهل وطن ته د کوچني اختر په مناسبت باندې مبارکي وړاندې کوو. الله رب العزت دې د هر مسلمان دغه سپېڅلی عبادت د روژې د اعتکاف مسنون او د تلاوت کلام پاک او د ذکر او د اذکارو د تراوح په خپل عظیم دربار کې شرف د قبولیت ورنصیب کړي. نن د 1446 هجري کال د شوال د میاشتې یعنی د کوچني اختر د میاشتې اوله ورځ ده او د 2025 کال د مارچ د میاشتې 11 تاریخ دی. ورځ د دوشنبه ده، لہذا موږ به نن خبره کوو انشاءالله یو د علماو په شریعت کې کم حیثیت دی او د علماو کم حقوق دی پر عوامو باندې، او دویم زموږ پر دې وطن باندې چې د خوشحالۍ وطن وو د 100 کلو راهیسته نن دا وطن غمجن دی. نن د دې وطن د هر سړي پر شونډانو باندې سوی آه دی. په دې متعلق کې به موږ څه خبره کوو انشاءالله، او بیا به
د فلسطین پر مظلومو او مقهورو او محکومو مسلمانانو په حواله باندې خبره کوو. کوشش به کوو چې پر داغه ترتیب باندې خبره وکړو ان شاء الله العزیز. کم آیات کریمه چې ما تلاوت کی الله رب العزت په دې آیات کریمه کې و تمام امت مسلمه ته دا فرمایلی دي که مسلمانان په یو ضرورت پسې د دین یو خواته تلله ضروري نه دی چې ټول مسلمانان دې ولاړ شي، بلکې یو څه دې په سفر باندې ځي او یو څه دې پاتېږي په وطن کې د علم د زده کړې دپاره چې دا خلکو دلته په وطن کې علم زده کوي. بیا به چې کوم ورونه په سفر باندې تللی دي د اسلام دین د مختلفو ضرورتو په خاطر باندې چې هغه بیرته ستانه شوله، بیا به دغه دلته پاته خلک و هغو ته د علم ورزده کوي، د دین به ورزده کوي. مفسرینو کرامو لیکلی دي چې د روایاتو څه داسې معلومیږي چې د علم زده کړه دا دوه رقمه ده. زموږ د وطن خلک باید په دا مجلس باندې در هر چا سر خلاص کړي، ځکه موږ په دغه مجلس کې تقریبا داسې یو لکه راګیر چې یو. علم دوه رقمه دی، یو فرض عین علم دی، یو فرض کفایي دی. فرض عین علم یوازې د علماو د طالبانو سره خاص نه دی، بلکې فرض عین علم به د امت هر فرد زده کوي چې په هغه کې د لمانځه مسلې دي، د روژې مسلې دي، د حج مسلې دي، حلال و حرام دي. د دې څخه یو مسلمان عامي پاتې شو د فرض عین علم څخه، هغه عامي نه بلل کېږي، هغه جاهل بلل کېږي. او جهل چې دی د امت مسلمه د پاره د قیامت په ورځ شرعي مسله دا ده چې عذر نه دی. که یو سړي خپل منځ نه وي زده، د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې دا عذر نشي پیښولی چې الله زه عامي وم، بلکې عامي و هغه ته ویل کېږي چې دغه دویمه درجه د علم د ده صفات سي چې هغه فرض کفایي علم دی. فرض کفایي علم بخاری او ترمذی مسلم او در پای پورې تمام علوم حاصلول، دغه دویمه درجه د علم فرض کفایي چې ده دغه د علماو ذمواري ده. لہذا د آیات کریمه څخه معلومیږي چې در ټولو سپېڅلی ته ځکه چې کم علم فرض عین هم دی هغه علما زده کړي دي، او بیا چې فرض کفایي دی هغه هم علماو زده کړي دي، یعنی ټول علوم مروج. په دغه وجه باندې الله رب العزت د قوم نسبت و علماو ته کړی دی. ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. بعض مفسرینو دا لیکلی دي چې د دې آیات صدا معلومیږي چې د قوم اصل مشرتابه حقدار علما دي، نور خلق هم دي، ځکه د قرآن کریم په نور آیاتو کې بیا د نورو طبقو ذکر هم راغلی دی، لکه قالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلنا السبيل
ربنا آتیهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. د دې څه د قوم مشران، نوابان، سرداران، خانان، سیاسی مشران او د دنیاوی علومو پوهان، دا ځل مراد د علماو ترڅنګ دا خلک مراد. لیکن دغه خلک که د قوم مشرتوب کوي لکه خان او ملک، سردار او نواب، د دې مشرتوب مشروط دی په یو خاص شی باندې. هغه شی دا دی چې دی به د علماو سره په مشاورت کې که چیرې دی مشرتوب کاوی او د علماو سره مشاورت نه و، بیا بجای د دې چې دی خلک و نیکنامي ته ورسوي و هدایت ته ورسوي، دی به د ګمراهۍ سبب جوړیږي. او دغه نقطه زموږ د تاریخ یو ډیره ځلانده نقطه ده. بعضې بادشاهان زموږ چې تیر سوي دي هغه نیکنامه تیر سوي دي، لکه محمود غزنوي او احمدشاه ابدالي، میرویس نیکه او امیر دوست محمد خان، او بعضې بیا بدنامه تیر سوي دي، لکه د هندوستان آخري باچا د حکمرانی او داسې نور بادشاهان لکه اکبر باچا. د دې د نیکنامۍ او د بدنامۍ مورخینو کوشش کړی دي چې اصل سبب یې چیش ګرځېدلی. نو مورخینو دغه نقطه راایستلې ده چې دغه بادشاهان چې نیکنامه ګرځېدلي دي د دې د خپل وخت د علماو سره مشاورت جاری و، او چې کم بادشاهان بدنامه سوي دي موږ نن د تاریخ په تورو پاڼو کې وینو. هغه د هغه وجه دا ده چې هغه بادشاهانو پر خپل سر باندې مشرتوب باچي کوله، د علماو سره مشاورت نه درلود. لہذا د دې مشرانو چې خانان دي یا نوابان دي د دې مشرتوب مشروط دی په مشاورت د علماو سره. او پاتسو د علماو مشرتوب مشروط دی په علم سره. الله رب العزت وی دی د علم حاصل کی چې قوم یې برته راسي ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. لہذا یو خبره داده دا که موږ په ذهن کې ونه سوځه بیا وروسته پر نتیجه خبره کوم. دویم د حدیث چې د دغه آیات په ترڅ کې مفسرینو اکثر ذکر کړی دي هغه دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سلک طریقا یلتمس فیه علما، که څوک د الله په لاره کې ووتي د علم د زده کړې دپاره نو سهل الله له طریقا الی الجنة، الله رب العزت د عالم لار و جنت ته سپروي و جنت ته بځي. او وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، او ملائکه د دې علماو چې د تحصیلاتو د پاره تللي دي د دې در پښو لاندې خپل وزر غوړوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وان طالب العلم یستغفر له من فی السماء والارض، وای د مځکې و د اسمانو مخلوقات د طالب العلم و د علماء د پاره استغفار وای. حتی الحیتان فی الماء، په دریاب کې مایان هم د دې د پاره دا استغفار وای. او د دې وروسته نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الكواكب، وای د عالم فضیلت پر زاهد باندې
پر بزرګ باندې داسې دی لکه د 14 سپوږمۍ چې پر نور ستورو باندې فضیلت لري. او د دې وروسته نبی علیه السلام فرمایلی دي چې ان العلماء هم ورثة الانبیاء، چې علما ورثه د انبیاو دي. او ورثه په کوم شي کې دي؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیا در خپل شاته نه دینارونه پرېږدي نه درهمونه. انما ورثوا العلم، هغه په در خپل شا علم پرېږدي. نو فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې د انبیاء کرامو وراثت خپل کړي هغه ته ډېره لو برخه ورسېدل. هغه حدیث دی دغه آیات کریمه چې مخکې ما ذکر کړي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. الله وایي که زما د ولی سره چا دشمني وکړه، نفرت یې ورسره وکړي، الله وایي زما د طرفه وده ته اعلان د جنگ دی. الله رب العزت د دې حدیث په تفصیل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره و الله رب العزت ته منسوبه کړې ده چې الله رب العزت دا فرمایلی دي چې که چیرې زما د ولی سره د چا نفرت و عداوت و کینه و بغض و، نو الله رب العزت وایي فقد اذنته بالحرب، زه د هغه په حواله اعلان د جنگ کوم. پر دغه بنیاد باندې موږ اوس د خبرې پر نتیجه باندې لږ غږیږو. دا مجلس تاسو واورېدی د حدیثو د آیات چې د علماو کم مقام دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت اصل مشران علما دي، او د علماو در پښو لاندې فرشتې وزر غوړوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آسمان کې په مځکه کې چې کم مخلوقات دا استغفار وایي، حتی مایان په دریاب کې د دې دپاره استغفار وایي. او د انبیاو پر ځای ناست داغه علما دي. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چا زما د ولیانو سره بدنیتیا وکړه، نفرت یې وکړي، مقابله و سیالي یې ورسره وکړه، د هغه خلاف زما اعلان د جنگ دی. الله وایي اوس پر دغه بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به 3 کسان د شفاعت حقدار وي، 3 انسانان. یو په هغه کې انبیاء کرام دي، دویم علماء کرام دي، دریم شهدا دي. دا 3 کسان به د شفاعت حقدار وي چې د نورو انسانانو شفاعت وکړي. د دغه حدیث راوی دا وایي دلته ستاسو که فکر کیږي علما په مابینځ کې د دې حدیث د انبیاو د شهداو راغلي دي. یو طرف ته انبیا دي د علما او بل طرف ته شهدا دي. دا ډیره غټه مرتبه ده. لہذا موږ نن په وچو شونډانو باندې، په نمناکه سترګو باندې، په پریشانه زړه باندې او دماغ باندې ستاسو په مخ کې د دې یوې خبرې اظهار کوو چې د الله دغه سپېڅلې عبادت میاشت د روژې په دې کې در 1.5 درزن بالا علما په شهادت باندې ورسېدل. داسې ورځ نه وه په روژه کې چې د علماو جنازې به پر وږو نه وی سپرې. د علماو دغه پاکې وینې دا د پاکستان د مختلفو صوبو پر سړکانو باندې وبهېدل. ما چې به فکر کاوی ماله به یوه خبره ډېر په یاد راتلله چې دا علما د انبیاو وارثان دي او بني اسرائیل در هغه وخت پورې اشرف د انسانیت
د ټولو انسانانو سره مشرف خلق دی ولا، لیکن چې کله د انبیاو په قتل باندې لاس پورې بني اسرائیل الله رب العزت از ارزل د انسانیت وګرځول. نن موږ په الحمدلله کې دا وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، الهي ما ته وښیه سمه سیده لاره د هغه انسانانو چې پر هغه باندې ستا انعام سوی دی، هغه نبیان دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. لیکن موږ دا هم خواست کوو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الله رب العزت موږ ته د هغه انسانانو لاره مښیه چې پر هغه باندې ستا غضب دی. در غضب لاندې څوک دي؟ بني اسرائیل دي. بني اسرائیل چې د هغه مقامه سه چې د ټول انسانیت لوړ مخلوق راکښته سو، د ټول انسانیت تر پښو لاندې مخلوق سو. وجه دا و چې دی د الله دغه برګزیده هستی د نبیانو په قتل باندې شروع وکړ. لہذا نن کچېرې د دې قوم کې داسې خلک روزل سوي، داسې طبقات موجوده سي، داسې قوتونه ځای پر ځای سي چې هغه لکه په تېره روژه کې موږ د روژې تقریبا پر 20 باندې یا پر 19 باندې موږ کوټې له ولاړو. هلته مولانا فضل الرحمن صاحب ادام الله جله راغلی د وزیر اعلی سره زموږ ملاقات په دغه حواله باندې د سرفراز بوکټي سره. نو مولانا صاحب دا ورته وویل چې وزیر اعلی صاحب خبرې راته وکړه، زما خو 15 علما په شهادت په دې روژه کې ورسېدل. وجه چې شته د وزیر اعلی سره هیڅ جواب نو، خبرې ګول مول کړ، ځکه وزیر اعلی د خپل اختیار نه دی. لہذا نن د پریشانی خبره ده چې دغه سپېڅلې طبقه چې په آیات کې هم فضیلت دی، په احادیثو کې هم فضایل دي، او علامه شامی رحمه الله فرمایلی دي چې علما رهبران دي د دې قوم په کومه خبره کې رهبري کوي، پیسې ورته ګټي، بدماشي ورته کوي، که خلک پر بدو باندې ژغوي، نه په دې باندې نه دي. بلکې علامه شامی فرمایلی دي چې استصلاح الخلق بارشادهم الى الطريق المنجي في الدنيا والآخره، چې علما مشرتوب په دغه نقطه کې کوي چې و خلکو ته داسې لار وروښیي چې هغه هم په دنیا کې د خیر لارې، هم په آخرت دپاره د خیر لارې. نن علما د پاکستان په 1,20,000 مسجدو کې د ورځې 6 لکه اذانونه کوي، چې په هر مسجد کې 15 اذانونه فرض کې د ورځې 6 لکه اذانونه علما کوي، او په 1,20,000 مسجدو کې 6 لکه امامتونه د ورځې کوي. هر ورځ د ټول ملک او د ټول ملت اقتدا په دې پسې ده. او په پاکستان کې چې څومره خلکو نکاحوې کړي دي، دا د دې نکاح د علماو په دا مبارکه خوله باندې منعقده سوې ده. او په پاکستان کې کنن علم ژوندی دی، او که اسلامي تحریکات سره د دې چې پر هر دم هر قدم باندې دشمن ورته ولاړ، د خپل سر په قرباني باندې نن دغه تحریکات روان دي د دې علماو په برکت باندې. و زه د دې قوم څخه پوښتنه کوم چې کم قوم د خپل محسن کش سي، یعنی چې څوک پر د احسان کوي دی هغه وژني، د دې انجام به د بني اسرائیل رقم یک بني. لہذا په دا یوه نقطه کې نن د فکر ضرورت دی، نن د سوچ کولو ضرورت دی. زموږ په وطن کې په ظاهر باندې خو داسې قوتونه در اوسه نه دي پر ځای سوي،
لیکن اندازه داسې معلومیږي چې زموږ نوی نسل په داسې شکل باندې روزل کېږي چې هغه ته د علماو سره د بغاوت درس ورکول کېږي او دا د دې قوم د تباهي اول نشانه ده چې دی خپل نسل ته د محسن کشي درس ور شروع کی لہذا زموږ خواست چې هر سړی د خپل کور ذمہ دار دی تعلیم دی په وکړي یونیورسټي دی په ووایي کالج دی په ووایي سکول دی په ووایي په انسټیټیوټ کې د تحقیقونه په وکړي لیکن دا یوه خبره باید پلار په دماغ کې ورکړي چې هر څه چې کوې د علماو دشمني به په مخه نه اخلي که چیرې د تعلیم معنا دا ده چې دغه تعلیم یافته به د علماو په دشمني باندې لاس پورې کوي موږ پر دغه تعلیم لعنت وایو چې دی محسن کشه تعلیم دی د تعلیم درې نقطې دي دا باید هر سړی په دې باندې ځان پوه کړي ورنه دغه تعلیم یافته به د ټولو څه مخکې حمله پر خپل پلار باندې بیا کوي یو مقصد د تعلیم دا دی چې دی به په دری قوت نه چیلنجوي ځکه الله رب العزت فرمایلی دی وانذر عشیرتک الاقربین او الله رب العزت فرمایلی دی وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها او نبی علیہ السلام فرمایلی دی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته په دې باندې علما پوهیږي د دې مطلب دا دی چې پلار اکا مشر ورور دا د دې خپل رمې ذمہ دار او مشر دی که د قیامت په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستا په رمه کې محسن کش و بې لمانځه و د عقیدې مفسد و سودخوره و شرابي و لکه الله چې د په رمه کې دننه د انسانانو څه پوښتنه کوي د کشرانو څه د مشر څه به هم پوښتنه کوي وکلکم مسئول عن رعیته په دې زموږ غاړې نه خلاصېږي چې موږ زوی پر کاروبار برابر موږ فقط په یو تعلیمي اداره کې داخله کړو بیا د نن سبا تعلیمي ادارې زه ډېر په افسوس سره وایم چې د پروش کال رئیس 3 یونیورسټۍ د دې رپورټ راغلی دی یو د باولپور یونیورسټۍ ده یو د سنټرل پنجاب یونیورسټۍ ده او یو په داوس کې تازه رپورټ د بنو د یونیورسټۍ د ډیره اسماعیل خان د یونیورسټۍ دا راغلی چې د هغه رپورټ موږ په عوامو کې ویلی نسو ستی د مخ ادب زموږ پر خوندو پر مندو باندې د خپلو استادانو د بې عزتۍ او د بې ناموسۍ دومره حملې سوي دي چې هغه په حساب کې نه راځي ګومل یونیورسټۍ په ډیره اسماعیل خان د دې ترڅنګ که د دې یونیورسټۍ څخه دی راووتی مشر چیلنجوي چې ستا مشرتوب زه نه منم دا تعلیم نه دی دا د انګریز غلامي ده او دویم شی په تعلیمي اداره کې به وده ته د معاشرې د مشرانو د کور کلي د مشرانو د دې د ادب او د احترام درس به ورکول کېږي که دی د تعلیمي ادارې سره راوځي د علماو باغې سي د خان و د ملک باغې سي د خپل قوم د مشر باغې سي دا تعلیم یافته نه دی دا د تعلیم یافته په نامه لیوه دی دا او دریم شی د ملکی قوانینو احترام به دی کوي که د چیرې په تعلیمي اداره کې سبق ووایي لیکن د ملکی قوانینو باغس دا تعلیم یافته نه دی دا لیوه دی لہذا که عصري تعلیم یافته که تجاران ورونی که زمینداران ورونی که سرکاري نوکران د ټولو د پاره دا یوه خبره د قرآن او د حدیث د رویس لازمي ده چې دی به په خپله د علماو احترام کوي او خپل نسل ته به د علماو احترام ورزده کوي که نه کاوي بیا د ده په نکاح د ده په اقتدا
او د علماو په مشرتوب کې د شک پیدا کیږي. لہذا یوه خبره دا ده چې موږ من حیث القوم نن د دې صورتحال سره مخامخ چې په دې کې محسن د دې معاشرې علما په شهادت باندې رسیږي. دویمه خبره په ترتیب کې موږ دا ایښې وه چې نن پر پښتانه وطن باندې چې کومه بد امني، کومه دهشتګردي او بېروزګاري روانه ده، دا په یو لحاظ باندې که په بنیاد کې سړی فکر وکړي چې دا ولې دا صورتحال دی. نن موږ د دنیا در ټولو په غټ قفس کې ناست، دا اوس چې موږ ناست د غوږې سه د وارث خان دا د کورو سه بیا در څوی د کلي پورې دا اوږدول دی، او بیا د باډره سه در ټاپ در سره پورې یا در زاړه چمونې پورې دا پسور دی. دونې غټ جیل په دنیا کې نسته لکه نن چې د چمن لس لکه خلک کې محصوره دي. څلور طرفه پر ده باندې صورتحال بند دی، روزګار یې بند دی، بد امني ده، او پاته سو د دې وطن پر دې ټاټوبې باندې د 100 کلو راهیسې چې کوم پښتانه ورونه اوسېږي دا و هجرت ته مجبوره دي. د دې سره چې کم مظالم در سره کېږي، یعنی موږ خو نه دي لیدلې چې نه دي مې لیدلې، د پلارو د نیکه څه مې هم داسې در اوسه نه وو اورېدلي. روزګار چې دی او امن دا د وطن در ټولو بهترینه توبه ده. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة و تسلیمات د خپل نوي نسل دپاره چې غوښتنه کوله رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، یا الله زما و نسل ته امن ورکه، زما و نسل ته روزګار ورکه. نن زه د دې ناستو خلکو د ټولو څه پوښتنه کوم چې زموږ په وطن کې امن سته؟ نسته. زموږ په وطن کې روزګار سته؟ نسته. لہذا موږ دا وایو چې د امن او د روزګار مثال داسې دی لکه دا ساه چې موږ کشو، که ته یو سړي ته وا اوسېږه لیکن ساه به نه اخلي، دا سړی به مري که به پاتېږي. لہذا نن موږ د حکومت په مرګ باندې وژلي یو. والله عالم چې څوک دا پالیسي جوړوي، چیرې جوړوي، د چا دپاره یې جوړوي، په ظاهره چې موږ ورته ګورو 18 میاشتې کېږي چې د چمن خلک یې کړولي دي، ځورولي دي، او نورې لا نټان پسې ټینګېږي چې والله عالم دې پر کم ځای باندې دروي. نه د پوهانو سر په خلاصېږي، نه د پالیسي سازانو سر په خلاصېږي، نه د تجربه کار سپین سر په خلاصېږي چې دې اگر څه وایي و کم ځای دی. لہذا پر دې باندې موږ ډېر فکر کړی دی چې موږ ولې د هغه حاله څه و دې حال ته سو. چمن ګلې ګلزارو، د پېښوره څه خلک راتلله په چمن کې به یو څه پیدا کوله، ګرد کال به بیا هلته ګزاره په کوله. نن په چمن کې راشن تقسیمیږي، او په چمن کې ابل ورځ په روژه کې ما ته چا ویله ول موږ به پر سړک سترخان اوار کړي، په وچ زور به مې خلک باندې کښېنوله، د ناست سړی نه و. نن په یو ښار کې په متعددو ځایو کې سترخانونه په روژمات باندې اوارېدله، او په دې کې داسې خلک کښېنستله چې د پلار و د نیکه سه نه په کور کې یو شی مانده و او نه د بېعزتۍ سره مخامخ سو. دا خلک راتلله، پټوګان به پر سر وله، پوښتنه چې به ځین وسوله ول نن څویمه د کور ته نه یم تللی، د خپلې کور والا سره نسم مخامخ کېدلی. هغه په تنده په لوږه مې وهلې ده، زه په بازار کې دغسې ورته ګرځم، بس پر روژمات راسم دلته یو څکه وکړه. د دغسې حاله سره زموږ قوم مخامخ. موږ و دې حال ته ولې رالو؟ په ظاهره خو موږ د ایپسي و د آرمي و د سیول حکومت خلاف ویناوې کوو، کړې مې دي، او بیا به هم کوو، خپلې غاړې به خلاصوو. لیکن یوه خبره ده چې زموږ سره تعلق لري،
د دې وطن د هر بالغ انسان سره تعلق لري. موږ په روژه کې حتی د لمنې روی مو دې قوم ته نیولی، حتی خوله مې ورته کږه کړې ده چې په کږه خوله موږ خواست درته کوو چې دا اصل بنیاد زموږ بد عملي ده په خپله. نبی علیه السلام فرمایلی ده چې اعمالکم عمالکم، چې ستی عمل به ستی حکمرانی. موږ چې و حکمران ته وګورو، حکمران کرغېړن دی، حکمران مختوری دی، حکمران د موږ سره په چم کې دی. نو د دې څه دا معلومیږي چې زموږ عمل دی هم هغه د پښتنو پر چم پشانې وخوري. موږ د خپل بد عملۍ سره و دغه ځای ته ورسېدو. لهذا که چیرې دا قوم من حیث القوم توبه نه وکاږي، الله برته راضي نه کړي، الله دې زموږ په سترګو نه ویني، دغه حال د نن ورځې حال به سبا بیانوي. لهذا زه اول و ځان ته بیا و دې درست قوم ته دغه مشوره ایږدم چې موږ باید و الله ته متوجه سو. پر بارډر چې کومې بد عملۍ موږ کولې، بعضې داسې بد عملۍ پکښې کې دي چې موږ یې پر میک نشو ویلی. دنیا او جهان را باندې خان د 11 روپو د ګټې دپاره موږ د خپل ناموس در سره هم تېر سوي په بعضو وختو. هغه نورې خبرې په دې پسې دي. او بل زموږ په وطن کې یو طرف ته قوم د لوږې مري، یو طرف ته قوم د بدامنۍ شکار دی، بل طرف ته تور خلک پیدا سوي دي، په تورو چشو کې ناست دي د مټر، و تورو ګیټو ته ولاړ دي، په تورو شپو کې د تورو خلکو سره کښېني او د وطن په باره کې تورې فیصلې کوي. دا هم زموږ بچان دي، د دې وطن روزلي. موږ و هغه خلکو ته وایو چې ولې دې ځان تور کړي، ولې په تورو چشو کې ګرځي، و تورو ګیټو ته ولې ولاړې؟ ته خو باید د وطن د دې ځپلو د دې محکوم ولس پر بغل باندې ولاړ وای، د دوی دفاع دې باید کړې وای. ته ځې د کرګېړنو خلکو سره کرګېړنې فیصلې کوې، د دې سزا هم الله موږ ته راکوي. ځکه د هغه خلک برته زموږ په مابینځ کې ناست، زموږ سره په څپو کې ولاړ دي، لمنځونه را سره کوي، زموږ سره پر سترخانو ناستې ډوډۍ را سره خوري، زما سره په مجلسو کې ناستې خبرې را سره کوي. لهذا زموږ د بد عملۍ نتیجه به دا وي که موږ دغه عذاب شنډول غواړو نو موږ به توبه کاږو. کمې توبه نه وکښله، دا خبره زه په ډاګه سره کوم او زما په خوله کې د خاري حاکم بدهن الله دې زما په سترګو نه ویني. دغه زما قوم چې د عزت شمله پر وطنو باندې په رسوایي باندې ده او ننګ و غیرت یې چیلنج سوی دی، دا قوم به ځي دا لکه د مري قوم چې یو وخت کې یو نامداره قوم و مریان، او بیا داسې در په دره سو وستی ورسي د کوټې د هزارګنجي و شاته د خرو د خارګاو په شکل باندې د ډبرو سه غارې جوړې کړي دي، لویو کم هلته اوسېږي او زنانې راځي په بازار کې د کوټې سوال کوي. دا ټکټران به د کډو موږ د ورځې سلسل بیا وینو چې خلک به وځي د چمنس. دا د پلارو د نیکه ټاټوبی و دې کرګېړونو ته په لاس مور کوي. دا د پلارو د نیکه ټاټوبی چې دوی د 100 کلو سره محفوظه کړی و، ځان یې په نیم نس ساتلی و، لیکن د وطن سودا نه و کړې. موږ دا خواست کوو و دې خلکو ته چې د الله په خاطر باندې لږ فکر وکړي، د دې وطن د محفوظه کېدو په خاطر د دې کرغېړن عمله څه توبه وکاږه. که د سیاسي مفادات دي، که د قومي مفادات دي، که د شخصي مفادات دي، دا ټول در پښو لاندې کوو، وطن ته ترجیح ورکه، وطن بچاو که. لهذا درې خبرې د توبې دپاره زموږ خلک چې وایي توبه کاږم، وایي الله توبه مې ده، په زړه نو یو خدای خبرې چې د ژبې و د زړه کنکشن یو نسي. یو عالم لیکلی دی وایي که انسان یو لویشته سفر په رښتونې باندې وکړي
الله به دی قبول او مقبول وګرځي. چې څه د ژبې پر سر وایه د زړه په تل کې م هغه وایه. لہذا توبه په منافقت نه خیږي. د توبې دپاره د 3 شیانو ضرورت دی. دا د دا خلک په توجه واوري او بیا دې پر دغه باندې عمل وکړي. یو په هغه کې رد د مظالمو دی چې کم ظلمونه ستا در لاس وتلي دي، د دکاندارۍ په شکل، د تجارت په شکل، د قوم د مشر په شکل، حتی د علما په شکل باندې، د نیکانو صالحانو په شکل باندې، چې د چا حقوق د کور ته وړي دي. دا حقوق العباد دي چې دا ستا پر غاړه یې الله دې نه بخشي. چې زر توبې وکاږي. پښتانه وایي چې کوبلې سرې کې الله دې توبه نه قبلوي. چې چا د چا حق وړی دی خپل حق دی و حقدار ته ورکړي، خپلې غاړې دې خلاص کړي. موږ و دې سړي ته بیداره وایو، دا بیداره نه دی چې د بل حق د ورېندارې پوړونی دا ځغلی پر خپله کور والا باندې اچي. نبی علیه السلام وایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وایي وشار هغه دی چې دی خپل ځان وپېژني او د مرګ د پس د وخت دپاره خپله تیاري ونیسي. د بل حق خصوصا د ورېندارې، د کونډې، د یتیم، د بورې حق که چا وړی هغه دې ورکړي برته. بیا به دا دروازه خلاصېږي انشاءالله العزیز. زما داسې یقین دی لکه موږ یو بل ته سره ګورو چې موږ توبه وکاږو د بدعملۍ څخه، دا د رس دروازه به الله پر موږ برته خلاصوي. لیکن موږ دل نن په دونې سپینو سترګو باندې د ورېندارې پوړونه ځغلو. ما ته یو سړي کیسه کوله، ول موږ په غره کې سفر کاوه، یو شپانه مې ولید. د شپانه سره د شدو سور شال ورسره و یا زرغون شال. ول موږ ورته ویل چې شپانه اکا دا شال څه پکې؟ ول ډول په دې غره کې پړانګان ګرځي، کله کله د لرې څه پر موږ حمله وکړي، موږ په توپک باندې مقابله ورسره کوو، لیکن کله کله ناڅاپه را باندې را پورته شي. وایي چې ناڅاپه یې موږ توپک ته لاس نسو وړلی، دا شال پر سر واچو، لیکن چې پړانګ راشي دغسې راته ودرېږي، حمله نه را باندې کوي. د ښځې د پوړنې څخه د حیوان هم شرم شته، لیکن زه ورته نن بیداره و هغه ته وایو چې د ورېندارې پوړنی په دوکه په درواغو باندې خپل کور ته وځغلاوه. لہذا رد د مظالمو به کوې او استحلال د خصومو به کوې. استحلال د خصومو دا معنی چې زموږ په وطن کې د قوم پر نامه خلک وایي عزیز نوم د خدای دی، په دې کې هیڅ شک نشته، لیکن څومره قدر د قوم گنجایش ته. زموږ حاجي صاحب مرحوم به ویل ول یو قوم پرستی ده، یو قوم پروری ده. قوم پرستی دا معنی که لیوه یې زما لیمه یې. هغه په پښتو کې د رټ بډ مثال کښېږدو، ول که خر یې زما جګر یې، دې ته قوم پرستی وایي. که غل یې، که ډاکو یې، که شرابي یې، زه دې د قوم په وجه پر سر درېږم. دا قوم پرستی سوچ پوچ حرامه ده په اسلام کې. او یو قوم پروری ده چې پر حق دې پر ملا درېږم، پر ناکې رخصت ته څه اخلم. د دې قوم پروري گنجایش ته، لیکن د قوم پرستۍ نشته. موږ یو خو قوم پرسته یو، او دویم په موږ کې د تربورګلوۍ سیالي د حد د پاسه سوې ده. ما ته یو سړی وویل، زه همیشه دا مثال وایم، ول د الله شان دی چې په بازار کې خپل تربور ووینم، زه چې هم شوروی مې ولید. ما توبه وکړ، د الله بنده شوروی خو مشرک دی، ستا تربور کلمه ګو مسلمان دی، ته څنګه وایې شوروی؟ دغه سیالي دا د کینه، د بغض، د عداوت، د نفرت مور ده. زموږ په زړه کې نن دومره نفرتونه دي د تربورګلوۍ د سیالۍ په نامه سره، چې در کومه وخته پورې موږ دا نه ختم کړي، الله زموږ توبه نه قبلوي. او دریم شی چې دی هغه ادمان دی د طاعت، پابندي ده چې الله کم حکم درته کړی. قرآن کریم 6656 آیات دي، په دې کې زر آیات د وعد دي، زر د وعید دي، زر اوامر دي، زر نواهی دي، او زر قصص دي، زر امثال دي،
2,500 تحریم 2,500 تحلیل او سل چې دی هغه تسبیح او 46 آیاته پاتې شو هغه متفرق دی. په دې کې زر اوامر ته موږ متوجه هر سړی د فکر وکړي چې په ما کې د علماو د مجلس د قرآن په حواله باندې کومه کمی ده هغه کمی ده د ځانه وباسي او چې الله څه ویلی دی هغه به موږ کوو. نن زه په ډېر افسوس سره وایم موږ د کال په اوږدو کې یوه جایزه اخلو د هندوانو د دکانو سه هم اخلو چې تا ته چې حکومت کم پرمټ درکړی دی دغه پرمټ شراب مسلمانان ستاسو ډېر وړي کې هندوان د څه وړي. موږ ته چې کم رپورټونه را رسېدلي دي په سل کې 90 بوتله د مسلمانانو بچان ځین وړي 10 هندوان ځین وړي. په خپل اندازه ولګي زموږ نسل د شراب نوشي طرف ته روان دی. د شراب نوشي دویم نوم زناکاري ده لیکن موږ سر نه په خلاص او د بینک د مینیجرانو څخه موږ پوښتنه کړې ده چې په بینک کې 2 کاتې دي یو ته کرنٹ اکاؤنٹ وایي چې د سود څخه خلاصه کاته ده یو ته سیوینګ اکاؤنٹ وایي چې سودي کاته ده. د بینک منیجران وایي پخوا چې به د چمن خلک راله کرنٹ اکاؤنٹ به خلاصوي د سود څخه پاک کاته وایي موږ ورته ویل دا سیوینګ خلاص کا دا د سود کاته موتې پیسې دي د کال پر سر ول د به بینک را پرېښوي چې ته په خپله سودخوره مام سودخوره کوې. نن وایي ما ته خلک په دا بینک منیجران وایي په نوبت کې راته ناست چې سیوینګ اکاؤنٹ را خلاص کړه. ما مخکې دا وویله چې د الله د ولی سره چې څوک نفرت کوي الله وایي زه د ده خلاف اعلان د جنگ کوم او دویم شی الله وایي د سودخوره خلاف زه اعلان د جنگ کوم. نن موږ د الله سره په جنگ اخته یو. د قرآن مفهوم دی د حدیثو دا موږ ترقي کوو موږ پیسې ګټو دا پیسې د زموږ په ستوني کې ودرېږي چې موږ د الله سره په جنگ اخته کوي. لہذا دغه درې خبرې که موږ خپلې کو رد د مظالمو استحلال د خصومو او ادمان د طاعات. درېیمه خبره مشرق وسطا کې د فلسطین مسله ده او د کشمیر مسله ده په جنوبي ایشیا کې. دا د ټول عالم اسلام مشترکه مسائل دي چې څومره مسائل دي دا سره پیرست فلسطین او کشمیر. نن په موږ کې یو مخلوق پیدا شوی د وطنیت پر نامه د قومیت پر نامه باندې د اسلام و پاک شهید عرب شهید د مړي په نظر باندې ګوري وایي ته عرب پرېږدي خپل قوم په مخ راواخلي. د قومه څه چا انکار کړی په دې وطن کې چې د پښتانه دپاره کومه قرباني ممکنه سوې ده علما د هر اول دستې او د اول سب کردار ادا کړی دی. لیکن د دې معنا دا نه ده چې ته د قوم په نامه باندې په اسلام کې د واعتصموا بحبل الله جميعا مفهوم بدل کې پر هغه باندې عمل پرېږدي. زه یو مثال ږدم. محمد بن قاسم د حجاج بن یوسف په زمانه کې د معتصم په زمانه کې راجا داهر په هندوستان کې د مسلمانانو شدې په قبضه کې واخیستلې. یوې شدې خط ولیکي د وا معتصما چغې کې وکړ چې چیرې د امیر المؤمنین معتصم و حجاج ته حکم وکړي حجاج محمد بن قاسم راولېږي د راجا داهر تخته پر ابله واړوله د عرب جرنیل په حیث باندې د عجم شدې خلاص کړي. نن موږ د عرب او د عجم خبره کوو. لہذا د اسلام ستر مرکز خلافت عثمانیه دا چې رنګ سلو په دې وجه باندې رنګ سو چې انګریز په دې کې د قومیت پوکله په دې کې د وطنیت پوکله نو بیا دغه و چې خلافت کمزوره کې نن موږ په څه صورتحال کې په ټول عالم اسلام کې ټول مسلمانان د ظالم د جابر در چپلا خلا دي ځکه مرکز یې نشته. لہذا موږ دا وایو چې یو خو باید موږ ناجایز نه وکړو. دا تاریخ لیکل کېږي دا به په تاریخ کې که موږ د فلسطین پر مجاهدینو باندې د فلسطین پر مظلوم مسلمانانو باندې زړه اوبه وڅښلې د دې پر دې وسني حال باندې الله به مې قطعا نه کې معاف موږ.
ځکه مسلمان که جسد الواحد نبی علیه السلام وای نبی وای مسلمان لکه یو جسد داسې دی که پر سترګه دړ سو پر ټول بدن ناارامه وي نن موږ څنګه مسلمانان چې پر فلسطین باندې د اور او د باروتو باران دی او موږ دلته قرار ورته ناست چې دا عرب او زه عجم لہذا پر دغه بنیاد باندې موږ دا خبره کوو چې عالم اسلام کې دغه نظریات دغه افکار چې راغلي دي دا دغه پر بنیاد باندې د اغیارو د سازش پر بنیاد باندې یوه خبره نن دلته مولانا مفتی رحمت الله صاحب هم راغلی دي سره د ملګرو بیا به انشاءالله دی هلته او یا دلته به د چاندې د پاره د فلسطین د ورونو هغه بې کسه بې وسه مظلوم خلک زموږ یو ملګری دی په کراچي کې هغه 8 شعبې خلاصې کړي دي په فلسطین کې اوبه په ټانکۍ کې وروړي د سالن دیګونه پخوي په محلو کې ورتقسیموي هغه خلک چې سوال یې ګرڅه پیژندي نه نن ماشومان الکوان لکه دغه ماشوم چې ناست داسې الکوان د تالی پر روډو ګرځي او په کور کې په یو جګۍ کې مور و انا ناست دی د هغو د خوراک شی نشته لہذا د مفتی رحمت الله صاحب د ډېر وخت څخه دا محنت روان دی په چمن کې بیا د یو ډېر ښه طریقه د شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني ادام الله ذله په ذریعه باندې دا فلسطین ته استی نو په هغه کې بر چړ کې حصہ وسره واخلي خو موږ دا یوه خبره بله ورسره زیاتوو چې د عالم اسلام بې حصې پر خپل ځای ده د عالمي کفر هغه ادارې چې هغه د انسانانو د حقوقو پر نامه جوړې سوي د هیومن رایټس په نامه سره هغه هم تازه رپورټ دا دی تقریبا دغه رپورټ پر 214 صفحې باندې مشتمل دی هر سړی کتلی سي د هیومن رایټس واچ د دې رپورټ دی هغه دا ویلي چې اسرائیل کم عمل په فلسطینیانو سره روان کړی دی دا د اقوام متحده د قانون تحت او د عالمي انسانیت د قانون تحت د جرائمو په زمره کې راځي لہذا اسرائیل عالمي دهشتګرد دی اسرائیل مجرم دی امریکا پشت پناهي کوي موږ دا ورته وایو چې دا ظلم سلاس واخلي او دویم دا به په تاریخ کې پتی پسې ولیکل سي او دویم دا دی چې بیا به موږ انشاءالله که هر کله د مسلمان ښه خپل ځای ته ورسېدله د یو پاولي حساب به ترسره کوو موږ وایو دومره وکړه چې هغه بیا ته سبا زغملی سي هټلر د اسرائیلو سره د هغه کردار ادا کړي چې هغه عیسایان ول چې دی د هولوکاسټ په نامه باندې 15 لکه یهود یې په تیلو کې ویشول موږ وایو که په دې کې غیرت څه د عیسایانو څه کسات واخلي په هغه وخت کې به ودې ته پناه مسلمانان ورکوله نن ودې حال ته راورسېدي یو څه ضروري مسایل دي هغه به ژر انشاءالله ستې په مخ کې ذکر کو د پراپرټي والا دې متوجه سي په پراپرټي کې که یو سړی د رانیونکو د خرڅونکو د دواړو وکالت یې کاوي نو بیا د حق لري چې کمیشن د دواړو څه واخلي او کې په دې کې د یوې جانب وکالت کاوي بیا حق نه لري چې د دواړو طرفو څخه کمیشن واخلي ځکه دی د یوه وکیل دی یعنی دی د بائع په شکل باندې پر بل باندې شی خرڅوي او که چیرې د دواړو د طرف څخه د وکالت یې کاوي چې د بایع شی دی خرڅوي او مشتری ته بیا شی ورانسي په دغه صورت کې د دواړو طرفو کمیشن جایز دی که د دواړو وکیل نو بیا کمیشن جایز نه دی بعضې صورتونه په شورمانو کې هم شته په پراپرټۍ کې هم شته دا ورته وایي ستا شی په څو دی هغه وایي په 10 لکه وایي بس ما ته یې راپرېږده ما چې په هر څو خرڅ کې تا ته زه 10 لکه در کوم دا صورت جایز نه دی د دې یو صورت کېدلی سي چې ته په 10 لکه پر خپل ځان ځین صحیح کا بیا ستا په هر څو خرڅاوي لیکن دا شی دی بولي د بایع د هغه سړي څخه خرڅوي دلته دی په دوکه باندې په 12 لکه خرڅوي 100,000 کمیشن کې اخی 1,80,000 دی ما ګټه کې وکړه دا صورت هم جایز نه دی
او دویم شش کال په روژه کې ډېره پوښتنه کېدله چې و میرې ته زکات ورکول جایز دی که ناجایز دی. اوس ګوره مور پلار ته نیکه ته زکات ورکول جایز نه دی و اولاد ته زکات ورکول جایز نه دی. دا په اصولو په پرو کې راځي. اوس میره هم په دې زمره کې راځي که میره د دې څه مستثنا ده. نو مسله دا ده که میره ستا سره په بیش نه وګډه بیا ته زکات ورکولی سي. لکه خور چې په بیش ته څه جلایي ورور چې په بیش ته څه جلایي و هغه ته زکات ورکولی سي و میرې ته هم ورکولی سي. او که چا در اوسه پورې درېیمه مسله ده که صدقة الفطر نه یې ادا کړې د صدقة الفطر په باره کې یوه غلط فهمي سته. بعضې خلک وایي چې عیدګاه تېره سو صدقة الفطر قضا سوه. صدقة الفطر قضا کېږي نه، ټول عمر یې ته ورکولی سي. لہذا شش کال که دې ورکړې ده خو ښه ده، که دې نه ده ورکړې د عیدګاه بعد یې ورکړه. د غنمو د قراره څه 200 روپۍ دي، د وربشو د قراره څه پی نفر یعنی که لوی که کمې 315 روپۍ دي، د خورما د قراره څه 1400 روپۍ دي، د کشمشو د قراره څه 2400 روپۍ دي. موږ یو خواست و دې قوم ته کوو، لاندې یو مسله را روانه ده چې زموږ قوم په امتحان کې دی، زموږ قوم د لوږې مرې، زموږ قوم د تندې مرې. دغه سرمایهداران دي لږ ګزاره وکړي 6 کال یا اگر سره دې دا عادت کې چې د خپل وس مطابق د صدقة الفطر ورکړي. زموږ په وطن کې که سرمایهدار دي که متوسط دي که غریب دي ټول د غنمو د قراره 200 روپۍ ورکوي. موږ دا خواست کوو چې خلک مانده دي صدقة الفطر دا د خپل وس مطابق ورکه. که دې د 2400 وس درلودی، که دې د 1400 وس درلودی، او که دې د 315 وس درلودی، او که نه بیا د 200 د قراره دا ادا که. او دویم صاحب نصاب چې پر ده باندې صدقة الفطر دی. اوس یو سړی دی د بکر په نامه دی، د بکر د د خپل سرسایه د نابالغ اولاد سرسایه دا به دی ادا کوي. بالغ اولاد دی او کور والا ده هغه به هغه خپل ادا کوي، که ده ادا کوله هم ادا کولی سي. اوس بکر ناست دی په دوبۍ کې، دی به د پاکستان د قراره څه د 200 د غنمو، د 315 د وربشو، د 1400 د خورما او د 2400 د کشمش د قراره به دی سرسایه ورکوي. که به د دوبۍ چې هلته 2200 روپۍ ده د غنمو د قراره څه غالبا که به د هغه ځای په حساب ورکوي. مسله دا ده چې دی په خپله چې بکر نومیږي د نابالغ اولاد که څه هم دلته وي دا د تابع دي، د دې سرسایه به دی د هغه ملک په حساب ورکوي. پاته سو دا نور اولاد چې دی بالغه یا کور والا هغه چې چیرې ده د هغه په هغه وطن په حساب باندې به ورکوي. بعضې خلک دا پوښتنه ډېره کوي. او پنځمه مسله خلک ډېره پوښتنه کوي چې د احنافو په مذهب کې د غایبانه جنازې لمونځ قطعا گنجایش نشته. که څوک ملت پاله دي ملت پاله ته هم نشته، که څوک د نشنلیزم سره تعلق لري هغه ته هم نشته، که څوک په بله پارټۍ کې دي، که څوک د علماو په پارټۍ کې دي. د جنازې لمونځ غایبانه دا معنا چې مړی نشته ته د جنازې لمونځ کوي، دا د احناف په مذهب کې قطعا گنجایش نه لري. بعضې خلک دا وایي موږ د عربو په اصطلاح باندې ځو، خو هغه بله مسله ده را روانه ده چې ته د کم مذهب سړی یې پر د هغه مذهب پر مسله باندې به ته عمل کوي. بل مذهب ته د یوې مسلې دپاره ته نسې تللی و هغه ته الا په یوې صورت کې تللی سې چې پنچایت او قاضي فیصله وکړي. لکه د مفقود الخبر مسله چې زموږ په وطن کې په افغانستان کې ډېره پیښه سوله، پنچایت او قاضي د هغه دپاره فیصله کوي. پر خپل سر ته د عربو په طرز باندې دا فیصله نسې کولی. الله رب العزت ناراضه کېږي. غایبانه لمونځ د جنازې موږ د چا په مذهب یو چې اوس زه په خلکو لاس پورته کړم ټول به دا ووایي چې موږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو. د امام ابو حنیفه په مذهب باندې د غایبانه لمونځ د جنازې د سره صحیح نه دی، که ته وکې هم معنا نه لري. نو دا وخت ولې ورکوې او دا خپل مذهب ولې د ځانه څه لرې کوې، الله ولې ناراضه کوې. لہذا
آخري خبره به موږ دا وکړو چې زکات د را روانو کلو دا هم ورکولی سي. که یو سړی وغواړي د را روان کال زکات هم ورکوی سي، 2 کاله بعد اخوا ته زکات هم اوس ورکولی سي. موږ دا خواست و دې قوم ته کوو چې ته پر غریبانو باندې خپل د زکاتو دروازې خلاص کړي، پیکجان ورکړي، پروا نه لري. ممکن په میاشتو، په 2، په 3، په 5 کې به الله دا دروازه خلاص کړي، بیا به دومره ضرورت نه پیښیږي لکه نن چې دي. لہذا که د بل را روان کال زکات اوس ورکوی هم یې ورکولی سي، خو موږ خواست و شتمنو خلکو ته کوو چې نو د را روان کال زکات هم ورکولی سي. یوه مسله ډیره ضروري ده، وخت ډیر کم سلو. هغه مسله دا ده چې زموږ په وطن کې د ملایانو امیان د میاشتې په مسله باندې ډیر لاس وهي. بس دا بدبختي ده. ما پرون مجلس کاوی، ما ویل که د یو چا اپریشن کیږي سرجن ډاکټر بیا کوي، لیکن که په اپریشن تیټر باندې یو ملا ور دننه سي، دا سرجن در ګریوانه راکش چې ته ووځه د دې سړي اپریشن زور کوم، نو ته وا مړ به کې که به ژوندی پاتې سي دا سړی. ولې دا د ملا کار نه دی اپریشن کول. یا د وکیل په کیس باندې ملا ور دننه سي په کچارۍ کې، وکیل ته وایي ته راوځه دا کیس زه کوم. دا رقم الله هر شي ته تقسیم راوستلی دی. علم د علماو کار دی. په علماو کې هر یو نه بلکې جید علما چې تجربه کاری مدرس او مولانا سلیم الله خان صاحب فرمایله ول موږ علما یو د هر شي و سیاق و سباق ته ګورو چې و مخ و شاته حکمت باندې پوي. لہذا موږ و دې قوم ته بار بار خواست کړی دی چې د الله په خاطر باندې دغه د رؤیت هلال په مسله باندې سر ډیر مګرځوي. دا د علماو ذمواري ده. بعضې خلک پر دې سربیر وایي د 2 شپو میاشته ده، بعضې خلک وایي ډیره روښانه وه، بعضې خلک وایي ډیره لوړه وه، بعضې خلک وایي ډیره پنډه ده میاشته. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی، وایي که عامو خلکو په میاشته کې ګوت وهنه شروع کړه، خبرې کې شروع کړې، دا د قیامت د علامو څخه یو علامه ده. د امید څه حق دی چې دی د علماو په مسلو کې عالم څه سند پیدا که راسه الله دې دا کار بیا په تا باندې وکړي. هېڅوک د دې ټیکهدار نه دی. لہذا په دې باره کې بعضې خلک وایي موږ د سعودي تقلید کوو، بعضې وایي موږ د افغانستان تقلید کوو. موږ ته دواړه محترم دي. موږ ته دوبۍ هم محترمه ده، موږ ته کویت هم محترم دی، موږ ته سعودي هم محترم دی. لیکن چونکې دا یو شرع عبادت دی، اوس دا اختر نه دی، دا تهوار نه دی لکه د هندوانو ده، دا عبادت دی. دا اختر لمانځل، د اختر لمونځ کول عبادت کې به موږ د الله کلامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته متوجه کیږو. لہذا پر دې حواله باندې 2 پیغام زستی په مخ کې ایږدم. یو د شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا حسن جان شهید رحمه الله، هغه د زړه په غوږو واوري. مختصره 2 منټه پیغام دی. یو پیغام بیا د حضرت العلامه عبدالغنی نور الله مرقده هم مختصره 2.5 منټه پیغام دی. دا واوري که پر دې سربیره بیا هم چا ویله چې زه د دې علماو خبره هم نه منم، نو هغه ته به بیا موږ د هغه انجام ته وګورو چې د بغاوت سر که در پامیر ورسیږي هم په معنا نه لري، که اسمان ته ورسیږي. ځکه دا زموږ سرخیل علما کرام دي. ته دغه کې دا پیغام را سره واوري، بیا به انشاءالله لمونځ درو. د هر من خپل احکام هوا ورکړي. دا د حدیثو کتابونو کې بابونه دي. دا مولانا حسن جان شهید رحمه الله شریف کې بابونه دي. باب فی ان لكل اهل بلد نویتهم، د هر وطن خپل لیدل معتبر دی. د یو وطن او د بل وطن منځ کې چې 480 میله فاصله وي، نو که د امیر روزي او اختر کې فرق راشي نو خیر. نو دا به نه وایي چې سعودي عربو کې داسې وي. موږ د دې ځای تابع یو، مونځونه هم د دې ځای دي، خوراک هم د دې ځای دی، اوقات هم د دې ځای دي، نو روژه هم د دې ځای دی. دا د مولانا حسن جان صاحب د مجلس خلاصه دا ده. و زموږ خلک وایي
وایي د ټول عالم اسلام دې په یوه ورځ اختر شي. دی وایي د حدیثو او د علم تقاضا دا ده چې پر 480 کیلومتره که اختر و روژه بدله سي پروا نه لري. پر 480 میله باندې اختر و روژه بدله سي پروا نه لري. دا په کم کتاب کې راغلی دی چې د ټول عالم اسلام یو اختر یو روژه سي؟ دا مولانا حسن جان رحمه الله وایي. حاجي صاحب څه وایي؟ د حاجي صاحب خبره واورئ. پاکستان په خاوره کې د چا کور وي د سعودي یا د افغانستان د اختر په ورځ د اخترۍ نشي کولی. او که وکړي د کتابونو د عبارات څه ډول ویلي چې دا سړی به عام سړي دپاره که چیرې په دیني خبرې کوي دا د زنا د قتل د غلا زیاته کوي. هغه ملک قوم سره یې چې ته پکې یې نو ته یې دلته اخترۍ تر موږ د مخه کوې او دا ملایانو باندې دومره بدګمانه یې چې دا بې ایماني کوي او ته د ملایانو بزرګ هم یې تر ملایانو خبر هم یې. دغه ستا پوهې نه ده بلکې شیطاني فکر دی په تا کې راغلی دی. ستا دپاره دا لازمه ده چې دغه اختریان راوګرځوې. د حاجي صاحب مرحوم د خبرې خلاصه دا وله که څوک وسیږي په پاکستان کې اخترۍ د سعودي یا د افغانستان سره کوي دا اخترۍ نه دی صحیح از روی شریعت، دا به برته راګرځي. دا خلاصه سوله. که روژه ده که اختر دی د دې اخترۍ دی د دې یو حکم دی. لہذا پر دې سربیره که بیا هم څوک په اختري کې خبرې کوي او دلته مولانا مفتی رحمت الله صاحب ماته اوس دغه یو خبره راورسوله چې د امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې زموږ یو ډېر ستر عالم دی. هغه وایي عوام که چیرې په دیني مسایلو کې د لاعلمۍ په صورت کې ګوتې وهي دا در زنا هم بتر دی، دا در غلا هم بتر دی، دا در هر څه بتر دی. لہذا زموږ دغه دماغونه مستي غواړي. مستي دا غواړي که دین دی او که دنیا د دی په هغه کې یو څه ویل غواړي. دونې ویل باید موږ نه وکړو چې په برخه مې بیا د دوژخ سور انګاري. لہذا د علماو په مجلسو کې مداخلت مه کوئ. موږ ورته ته خواست کوو او که څوک دا وایي چې موږ یې نه پرېږدو خامخا یې کوو. زه وایم که عمل پکې یو ګشت کور ودان کې نه پکې لس ګشته د کور ودان زموږ په څه موږ خو به صرف غاړې درته خلاصوو. دوژخ خو به د هغه په نصیب چې یو سړی د دوژخ څخه نه راګرځي. نبی علیه السلام ابو طالب نه راوګرځاوی نو موږ به بیا چیرې دا خلک راوګرځو. خواست دا دی چې په هغه مسلو کې چې د شریعت سره تعلق کې دې څه موږ باید سیاسي مسله جوړه نه کو، وطني ځین جوړه نه کو، قومي ځین جوړه نه کو. هغه مسله د مسلې پر بنیاد پرېږدو. الله رب العزت پر کړو پر اورېدلو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا